الله زما شروع ده اوس پیسو د لاسه پاتې کېږي 3 لک روپۍ مې قرض کړي قرضدار د افغانستان مازدیګر راځي زموږ پیسې راکړه بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم د الله د لوی ستر نوم نه چې ډیر بخونکی مهربانه دی خالق د مخلوق ته رازق د مخلوق ته قادر په مخلوق ته عزتمندو نن تاسو په درون خدمت کې تاسو ورور فضل ربی د بالاسور نه تاسو ته مخاطب یم بالاسور یو داسې پسمنده علاقه د عزتمندو چې که د بالاسور د خلکو تاسو تپوس وکړلو نو عزتمندو د بالاسور د خلکو سره الله دې پې نه راولي داسې سخته لکه نن چې د عزیزه او د ښایسته خان په کور باندې ده چې د بالاسور خلکو ته معمولي هم تکلیف راشي نو د دې ځای نه سیدو هسپتال ته چې تاسو ځئ نو 12000 روپۍ د دې ځای نه هغه ځای ته کرایه ده عزتمندو دا کم کور کې چې ولاړ یم الله راوستي ده ستاسو د دعا هم منتظر یم ستاسو د خیرات زکات ستاسو د ډونیشن هم منتظر یم په دې کور باندې زما دا روز چې تاسو یې نه عزتمندو د 2 میاشتو نه د سره دا حل شو چې دغه خپو د تاسو وګورئ دا د 2 میاشتو خبره ده عزتمندو کنه دا یو معصوم بچی دا د عزتمندو او یو هغه وړوکی بچی بل دی هغه هم زما خیال دی چې دا 2 میاشتو هغه دی عزتمندو د دې عجز چې دی عزتمندو د څه کار کوي د کار کوي د دیاړۍ یو شپه داسې ورځ راغله چې هغه د دیاړۍ نه راغللو او په کور کې په ملا باندې دړ لغی خنزه پې راوختله خنزه چې جوا هغه قرضدار وکړل چې عزیز د پېښور هسپتال ته لاړو هلته چې کله اپریشن وکړو د هغه خپل لاسو کار پرېښودو جي او د هغه سره دا حل شو زه د خپل مسلمانانو وروڼو په حضور کې دا پروګرام د هغه د څه دپاره راوړم کوم وس لرونکي زما دا پروګرام ګوري نو هغه به د ده په ټولو کې ګټه اچوي او د سره به خپلې مالي مرستې به هغه سره کوي عزتمندو راځئ د عزیز په خپله وینا کې څه وایي السلام علیکم وعلیکم السلام عزیزه اوس څونه تکلیف ته تاسو جي تکلیف راته دغه دی چې دغه د قرضدار کړل ډاکټر تکلیف دی چې نور پیسې مې سره نشي چا چې قرضدار کړل نو قرضدار سره څوک نه کوي جی اوس علاج تا شروع دی که نه بس کړی دی علاج زما شروع دی اوس پیسو د لاسه پاتې کېږي پیسو د لاسه پاتې کېږي پیسو د لاسه پاتې کېږي او دغه 2 بچي دي دغه 2 بچي مې دي کار څه کوي کار دغه دیاړي مزدوري به ځانه کوله نو دیاړي مزدور به کوله کار دغه پلار دغه مشر زوی مو پلار مې نه جوړو 4 میاشتې په کټ کې پروت ما به ټکه پکه کوله کډه وساتله چې پلار ور دی تاسو پرې واسه پلار مې لږ وزاره وشو بیا زه بیمار شوم پلار مې بیا بیمار شو بس لکه د کار مار څوک نشته دغه خدای درګاه ته پراته یم جی زما د مسلمانانو وروڼو نه څه غوښتنه کوي دا کوم چې موږ سره امدادونه خدمتونه کوي زموږ علاج دا پوښي علاج شو د خپل بچو ته راچوت شي خپل بچو ته راچوت شو بالکل به کوي ان شاء الله الله دې تا د غیب د دې مرض نه تاچوت کی الله دې تا خکې عزتمندو هغه بېوسه او دردېدلي پلار له راځم چې 4 میاشتې د دې بیمارۍ نه مخکې هغه پروت و نو بچی به دیاړۍ له لاړو نو د خپل پلار له به یې راوړو هلته کې هغه ته خپله کډه هم ده ته راسو راځئ چې پلار یې په دې حوالې سره څه السلام علیکم جی وعلیکم السلام حوصله دې څنګه ده ښایسته خانه حوصله مې خبر ده او 4 میاشتې مخکې زه نه جوړم په خپه مې خو نسا دړو دغسې به پروت وم دې زوی مې راغلی مزدوري کوله او کور له مې خرچه راوړه دی بیا نه جوړه شو وغورځېدو بیا مې 2-3 لک روپۍ قرض بیا په دغو لګېدې او اوس راځو قرضدار نه کوي دغسې پروت دی نو زمونږ سره د همدردي وشي چې زمونږ د دې هلک علاج وشي چې د دې علاج نه خراب نه شي سوال کول خو ډېره ګرانه خبره ده که نه چې چاته موږ سوال کوو دې کیمرې ته ودرېده که نه نو دغه مسلمانان وروڼو هم تاسو ګوري که نه که ستا په دې بېوسۍ باندې زما په بېوسۍ کې زمونږ سره چا همدردي وکړو چې الله دې د هغو سره ښه وکړي او زمونږ وس نه کېږي لکه نور چې د علاج بېوسه شوي 3 لک روپۍ مې قرض کړي قرضدار د افغانستان مازدیګر راځي زموږ پیسې راکړه عزتمندو یو طرف ته په عجزانو باندې دا حل دی بل طرف ته واړه بچي دي بل طرف ته پلار هم بیمار دی رزق خو الله ورکوي زه به د خپل رب نه د دوی دپاره به خپل وروڼو نه مسلمانانو نه دعا هم غواړم چې د دوی سره د څه نه څه وکړي عزتمندو ځکه چې دا ماشوم بچی هم دغه دی ناست دا بچی به هم سهار مالې چې راپاسي دی پلار ته به څه وایي که نه چې یاره دی خپل پلار ته به ګوري څه نوم دی زویه ته به بر وګوره زویه ستا پلار ته ته څه وایې چې دی چې پروت دی دعا ورته کوې عزتمندو تاسو پروګرام وکتو زه په دې بالاسور کې ډېر غیرتمند خلک اوسېږي زه به د دې بالاسور نه زه د نورو مسلمانانو د ډونیشن نه علاوه زه یو 3 کسانو ته عبدالله لالا ته دغسې غلام نبي ته دغسې په دې بالاسور کې ډېر غیرتمند او ډېر عزتمند او ډېر په الله مین وروڼه اوسېږي عزتمندو دا ستاسو په کلي کې پروت دی
تاسو ته نه خبره وای موږ په سوات کې خبر به منګوره کې خبر شو چې موږ د هغه ځای نه رالو دا تاسو ته وښودل عزتمندو دا وخت ان ټایم په هر انسان باندې راتلی شي نن د دنیا ژوند چې دی هغه څه دی 2 میاشتې مخکې هغه روغ پلار له دیاړي کوله 2 میاشتې بعد د هغه خپو ته تاسو وګورئ عزتمندو داسې لکه داسې خپې ته جوړه شو چې لکه زموږ دا ګوتې چې تاسو ته